یا د امن پیغمبره یا رښتونی پیغمبره د حالاتو نه خبره پیغمبره د نبیانو سر لښکره پیغمبره. د سترګو خوږېدو په چاپېرچل کې هیڅ نه و، په ذهن مې ښه زور وکړو خو خیال نه جوړېدو، او تشبیه له مې د ځمکې نه اسمان ته فکر یوړو خو زمونږ د پیغمبر سره مثال نه جوړېدو. سبحان الله. په روژهدارو مهربان مئ، په زمیدارو قهرمان مئ، لکه لنډۍ به اور په خوله کې دې وړو او دا کال بدل دې کړو خپل شان مئ. غټانو د میوو پوستکي مه ولئ کوڅو ته، جړا د خوارېکه خو ماشومان چېرته ونه کي. کوز در ادینزي کې د روژې میاشتې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو په غرض ناتیه روژه مشاعرې تابع وشوه. د ادبي ملګري بنډار کوز در د سوري لاندې مشر میلمه علي مسد، طاهر شاه باچا او جان پرویز په مشرۍ کې د طاهر شاه باچا اجرا اوج کې تابع شوي روژه مشاعره کې د کوز در سره تعلق لرونکو شاعرانو فضل حکیم اندلی، پرایشا راهی، کفایتیار بخاری، ساجد افغان، حبیب عابد، آزاد بخت آزاد، جاوید خیال، طالب استاد امتیاز باجوړي، طیب حیران سره نور شاعرانو د شعر په ژبه د حضور په شان روژې برکتونو، ثوابونو او پښتنو په حالاتو نظمونه، غزلي او قطعې وړاندې کړې. تاریخ په داسې لیکي د پښتنو په خاوره دلته کورونه لږ وو خو حاجرې ډېرې وې. د نفرت د دایرې خلک غپیږي خو د امن په ښاغلو پابندي ده. د هندوکش د غره په شان په مرخاته ولاړ یم، د قام واکدار نه یم چې بل ته مې سجدې کړي دي. په هر اړخ چې د انصاف دروازې بند شي کله د بغاوت چغې به کېږي دا فطرت ده کنه، پیغام زمونږ ضرور ولی انسانیت ده کنه. د ثواب په نیت په مخ کې خلکو وړله، اوس خو کټ د جنازې هم په بدل شو. د مشاعرې دفترې ته د وینا په وخت الطاف سرحدي، محمد جلیل او نورو د پښتنو په معاشره کې د اصلاح، تاریخ پوهې، شعر په ژبه د قامي کلتور مړانې، مورنۍ ژبې حفاظت او پرمختګ کې د شاعرانو د کردار ستاینه وکړه. دوی په ولس زور ورکړو چې د دروغ وینا نه ډډه وکړي او معاشره کې د اصلاح په کوښښونو امن ته دوام ورکړي. محمد اسرار، خیبر نیوز، اوچ کوزدر.